إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ډېرو قدرمنو معززو مسلمانانو ورونو او خویندو، دا چې د رب العالمین د طرفنا موږ او تاسو ته عذابونه متوجه شوي دي، ورځ په ورځ باندې زموږ او ستاسو مخې ته ناشنا واقعات راځي، خو موږ او تاسې د دغه عبرتناکو واقعاتو نه څه فن هغه نه اخلو او د دې عذابونو د راتللو اصلي وجه زموږ او ستاسو ګناهونه دي چې موږ او تاسې په ګناهونو کې د سر نه تر پښو پورې ډوب یو، خو رب العالمین ته د دې ګناهونو نه هغه توبه نه وباسو، حتی تر دې پورې زموږ او ستاسې د انسانانو دا ګناهونه هغه دومره ډېر شو چې د رب العالمین صبر موږ او تاسې ته هغه ختم شو او د رب العالمین عذابونه موږ او تاسې ته هغه متوجه شو. دا کوم آیات کلمه چې ستاسو مخکې ما ولوسته، په دې آیات کلمه کې الله رب العالمین د دې پخوانو ظالمانو امتونو او خلقو عذابونه ذکر کړي دي. څلور قسم عذابونه الله رب العالمین په دې آیات کلمه کې ذکر کړي دي د پخوانو خلقو، چې الله وایي دا خلق ما د ګناه په وجه باندې تباه کړي دي. څلورو قومونو واقعات دلته هغه راوړي دي چې هغې ته به زه مختصره هغه اشاره کوم د الله فضل او کرم سره. الله یو ناشنا خبره کوي او موږ ته په دې کې تنبیه راکوي، دا خبره موږ ته په دې ذهن کې راچوي چې په تاسو باندې زما له طرف نه کله م عذاب درځي نو دا به ګوره صرف ستاسو د ګناهونو وجه وي، تاسو به زه خفه کړی یم او زما نافرماني به م کړي که نه. الله وایي تاسو قرآن کریم وګورئ، په قرآن کریم کې د پخوانو امتونو عذابونه هغه موجود دي چې هغه ما په څه باندې هلاک کړي دي. الله دې آیات کریمه کې فرمایلی دي فکلا اخذنا بذنبه. الله فرمایي پس هر یو لره مونږ ونیولو په سبب د ګناه د هغې سره. الله وایي هر یو شخص مونږ ونیولو په سبب د ګناه د هغې سره چې ګناه یې کړې وه، نو هر یو الله وایي مونږ راونیولو. فمنهم الله فرمایي بعضې د دوی نه من هغه څوک دي ارسلنا علیه حاصبا چې راولېږله موږ په هغوی باندې یو سیلۍ چې هغه کاڼي وشتونکې سیلۍ وه. الله رب العالمین چې د لوط علیه السلام قوم غرقه
هغه په دې باندې خر کړ چې هغوی باندې وطت کو ګناهونه کول. الله رب العالمین په داسې سیلۍ راولېږله چې هغې سیلۍ به کاڼي ایشتل کاڼي. الله رب العالمین په دغې قوم باندې د کاڼو باران وکړ.